لسم سپارہ شپاڑسم رکو سورہ توبہ لسم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبیو اے غیب خبر ورکون کے جاہد الکفارہ جہاد کوا کافرانو سر والمنافقین و منافقانو سر وغلظ علیہم او دوی باندې سختی کوي و ماواهم جهنم او د دوی ځای جهنم دی و بئس المصير او څومره بد ځای یحلفون بالله ما قالوا دوی الله قسمونه خوري چې دوی نه دي کړي ولقد قالوا كلمه الكفر او بشک دوی اوه کفر کلمه وکفروا بعد اسلامهم اسلام نرست دوی کافر شو هم بما لم ينالوا او دوی چې څه غوښتل هغه دوی ته میلاو نشو وما نقموا د مسلمانو دوی ته څه بد لګي الا مگر دا ان اغناهم الله ورسوله من فضله هغه چې الله والله رسول په خپل فضل سره غنیان کړ و ان یتوبوا یک خیر لهم او کچیرته دوی توبه وکړي دا دوی دپاره غوره دی و ان تولوا کما خو ګرځوي يعذبهم الله الله به دوی ته عذاب ورسکي عذابا علیما هغه سخت عذاب فی الدنیا والآخرة و دنیا و آخرت کې وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر او نشته دوی لره څوک پس مکه کې حمایت کون کې او مدد کون کې ومنهم من عاهد الله او په دې کې هغه چې الله سره وعده کړی لئن آتانا من فضله کچیرته الله مونږ د خپل فضل سره راکړي لنصدقن ضرور به مونږ خیرات کوو ولنکونن من الصالحین ضرور به مونږ خو خلکو نشو فلما آتاهم من فضل پس هر کله چې الله دوی ته ورکړو په خپل فضل سره بخلو به دوی په دې سره بخل وکړو وتولوا دوی مخ وګرځو وهم معرضون په داسې حال کې چې دوی مخ ګرځونکي دي فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم پس دوی پسې شو منافقت د دوی په زړونو کې الی یوم یلقونه تر هغې ورځې پورې کومه ورځ چې دوی ملاقات کوي بما په هغه سره اخلف الله چې دوی خلاف وکړو د الله ما وعدوه هغه چې دوی الله سره وعده کړی وبما کانوا یکذبون په سبب د دې چې دوی دروغ وایي الم یعلموا آیا دوی ته پته نشته ان الله بېشکه الله یعلم علم لري سرهم د دوی په پټو شیزونو باندې ونجواهم د دوی په سرګوشي کولو په وخت باندې وان الله علام الغیوب بېشک الله په غیب لوی غیب باندې خبر ذات دی الذین اغه خلق یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات چې عیب لګوي مسلمانو باندې په زړه سره خیرات کوونکو باندې والذین خلق لا یجدون چې دوی نه عمومي الا جهد مگر خپل مهنت فیسخرون منهم دوی هغوی پورې خندا کوي سخر الله منهم الله به دوی ته د خندا جواب ورکوي ولهم عذاب علیم او دوی دپاره درد عذاب دی استغفر لهم او لا تستغفر لهم اے محبوبه که ته دوی دپاره بخنه وغواړې او که ونه غواړې ان تستغفر لهم 70 مره کته چیرته دوی دپاره اویا ځله معافي طلب کې فلن یغفر الله لهم بیا هم الله هرگز دوی ته بخنه نه کوي ذالک دا بخنه نه کول بانهم په دې سبب سره بېشکه دوی کفر وکړو بالله الله سره ورسول الله رسول منکر شو والله لا يهدي القوم الفاسقين الله فاسقانو تلار نخای